نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورطل بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې د حرامو او د حلال متعلق بیان کړو چې حرام هغه څه اهمیت لري او څه خباثت، حلال څه اهمیت لري او حرام څه خباثت لري. دا ټول مې تاسو ته بیان کړو دو جمعو کې. نن د نهمې عاشورې ورځ ده، د نهم محرم الحرام. سبا که خیر و ژوند و الله موږ له ژوند او زندګي را نصیب کړه. د عاشورې ورځ د لسمه عاشوره. خو موږ او تاسو کې یو څو خبرې دي معاشره کې دي چې موږ او تاسو په ژوند کې هغه راوستي د هغه د دین او د اسلام نه خلاف دي. پروس کال زه رحمان بابا په ادره باندې راتېرېدم په دې ورځو کې. نو ما هلته کې یو بازار ولیدو او بازار د ډیوو د ګرباتو او دغه شانتې د سیرو میرو د صادرونو ډک. په ادره کې بازار لګېدلی. ما زړه کې دا اراده راغله که الله رب العزت ما له ژوند او عمر را نصیب کړو نو انشاءالله را روان کال په دې خبره کوم. میت ته کم شی پیدا ورکوي. یو خو چې هغه په ژوند کې خپل څومره بهترین عمل کړی دی، هغه د ژوند سلسله روانه وسیله ده. احادیث مبارک ته چې د میت سره 3 شیزونه قبر ته ځي. یو ورسره خپل عمل قبر ته ځي، یو اهل او عیال ورسره قبر ته ځي، مقبرې پورې د قبره پورې. یو چې د څومره مال او دولت ګټلی دا ورسره په جبونو کې لاړ شي. 2 شیزونه ته واپس کېږي، یو ورسره بقا پاتې کېږي. اهل او عیال چې کله وسپاري خاورې پې ورواړئ معاملې الله ته پرېږدي، اهل او عیال دنه واپس. عمل چې د څومره دولت ګټلی دی په ژوند کې دام ته واپس.
خپل عمل ورسره بقا پاتې شي او دا ورسره بیا همیشه دا عمل که ښه عمل یې کړی هم همیشه که بد عمل یې کړی هم همیشه. دویم نمبر حدیث مبارک تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی تاسو ځان لا داسې صدقې جاریه پرېږدئ. صدقې جاریه څه شی دي؟ د په ژوند کې په خپل اهل او عیال په بچو باندې ښایست د قرآن تعلیم حاصل کړو، بچی علما پر خوستل یا دو په خپل ژوند کې د چا نه یو عالم دین جوړ کو یا چرته یو جماعت جوړ کو یا په جماعت کې سکار وکړو یا لار جوړ کړه یا نهر جوړ کو، دا چې تر څو پورې بقای دا صدقې جاریه ده دته به سلسله روانه. چې کله په دې باندې خاورې ورواچولی شي نو ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ، مونږ چې کله دا میت دفن کوو دی له کفن ورکو کفن نو د ده نه مونږ د ده ناف الو اضافي کپړې دې کټ کوو. ولې دا اضافي کپړې ته د دې دپاره کټ کوو چې یاره دا په اسراف کې را نشي. اضافي څادر ته کټ کو، اضافي کپړې د نصیب د ده ناف والو د هغې مطابق کفن ورکو. نو که چیرې یو سړی د میت په قبر باندې ډیوه لګوي نو زه تاسو ته یقینا دا خبره کوم چې دا ګناه کبیره کوي، چې په دنیا کې کم مولا له ورځم دغه فیصله ده، همدغه فتوا ده. په یو قبر باندې دې ډیوه لګوي یا ګرباتۍ لګوي دا ګناه کبیره کوي، یا په یو قبر باندې دې څادر اچي چادر پوشي دا ګناه کبیره کوي، یا په یو قبر باندې دې سیره اچي دا ګناه کبیره کوي. ځکه دا شیزونه په اسراف کې راځي. دا میت ته ستا اس پیدا نه کوي، ستا اعمالو په وسیله باندې دا چې کوم د تا ته نقصان کوي. که چیرې دا پیسې ته راوالی یو غرباو لی ورکې مساکینو لی ورکې او دا پیسې ته راوالی د دې میت د نوم دپاره د الله په نوم چې یا الله د دې ثواب دې میت ته ور ورسولی کې نو دا ولی تا لوی عظیم الشان کار وکړو، د دې ثواب به میت ته ورسولی شي. که چیرې د دې میت خبر تو ځان دپاره داسې برقرار ساتل غواړې چې یاره دا زمونږ سلسله کې زمونږ چې یاداشت کې وي نکم دی پلار دی وغیره وغیره د هغې قبر جوړولی شي، خو هغه هم شرعي قبر. نو نن معاشره کې دا مونږ ډېر وګتل چې نن په ادیرو کې بازارونه لګېدل دا د شریعت نه خلاف دي. شریعت د دې اجازت نه ورکوي. دویم نمبر په دې ورځ باندې د لسمې عاشورې ورځو ته خلک د غم ورځ وایي، وایي دا د غم ورځ ده، دې کې ماتم کوي. خو حالان کې زمونږ دا سیسټم دا ټول سیسټم زمونږ د ټیلیویژن او د ریډیو وغیره دې شیزونو خراب کړی. دا ورځ د ماتم نه ده، تاسو ته په روز کال باندې ما په دې تفصیلي بیان کړی
لسم عاشوره وتوني وي لسم عاشوره وتوي چې په دې کې الله رب العزت په انبیاو او په امتونو باندې لس انعامات کړي دي خوشالین دي ټول علماو ټول کتابونو لیکلي دي چې دا ورځ د خوشحالۍ ده دا د ماتم ورځ نه ده بعضې خلک په دې کې نکاحونه نه تړي شادیانې نه کوي علماو تر دې پورې لیکلي دي چې په دې کې شادي کول دا لوی نعمت دی دا ورځ د خوشحالۍ ده نکاح په دې ورځ تړل دا ورځ د خوشحالۍ ورځ ده په دې باندې پروس کل ما تفصیلي خبره کړې وه نو دې ورځې ته به مونږه د ماتم ورځ نه لګو ها که تاسو وایئ چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام حسین رضی الله تعالی عنه شباب اهل الجنه په دې ورځ شهید شوی الله رب العزت خو یو هغه ته د شهادت په دې ورځ باندې د شهادت مقام ورکړی څومره علما دي او څومره اکابر علما دي او څومره صحابه دي تابعین دي انبیاء دي ټولو به الله رب العزت نه د شهادت مرغوستو وی یا الله مونږ له د شهادت مر را نصیب کړي تاسو په دې فضیل اعمال کې کتاب فضیل اعمال کتاب کې لیکلي دي صحابه به چې جنګ له تلل صحابه دا دعا به وکړه 2 رکعات نوافل به وکړل چې یا الله مونږ له د شهادت مر را نصیب کړي مونږ واپس نه کې دا دعا به وغوښتله نو امام حسین رضی الله تعالی عنه ته الله رب العزت په دې ورځ شهادت مقام ورکړی ها که چېرې مونږ تاسو دا وایو چې امام حسین ډېر په غمدردۍ شهید شوی دی په ظلم او په جبر شهید شوی دی ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ چې مونږ تاسو تاریخ را اوس کړو تاریخ په تاریخ کې چې انبیا څومره په شهادت انبیا د الله رسولان چې څومره په شهادت باندې شهید شوي دي حضرت صالح علیه السلام یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام زوی د هغه سر په یو ځای دفن دی او مجسمه په بل ځای دفن ده تاریخ لیکي داسې انبیا دي چې په غارونو کې به پناه واغسته قوم به ورپسې و د قوم به په غارونو کې شهیدان پر پکاړو به اوښتل شهیدان به شول په جنگ بدر کې په جنگ احد کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تاسو ته ما پروس کال دا ویلیو چې هغه څنګه شهید شوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې شهید شو اندامونه یې کټ کړي مکمل هندې دا مسلمانه شوې ده چا چې کله مسلمانه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل الله دې ټول ګناهونه معاف کړل یا هندې خو ما مخې له مه راځه ما ته خپل تره مبارک را په یادېږي هغه غم ما ته را تازه کېږي نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دا داسې شهید شوی دی چې د دې اندامونه یې کټ کړي علما لیکي تاریخ لیکي احادیث مبارکونه دي پی صحابه وایي چې د دې جګر یې رایستلی و جګر یې وله رایستلی و او جګر چې کوم دی هندي پیچکونه لګول صحابه اکثر شهیدان شوي دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شوی امام حسن صاحب د دنه چا تپوس وکړو احادیث ته وایي تا ته د خپل لیکو څه داسې یاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ورته ویل
ویل یو پیره وی دا راته یاد دی چې یو پیره په مسجد النبوي کې کجوري پرتې وې ما خوړې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کړم د شپږو کالو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کړم چې دا مخوره دا د صدقې مال له او په مونږ باندې د صدقې مال بند دی او امام حسن صاحب دا د امام حسین صاحب نام مشرو امام حسین صاحب دا هغه کشرو امام حسین صاحب ته د خپل نکاح هغه تاریخ ورته یاد نه دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه سره لوبې کړې دي هغه به ورته په خپل ژوند کې ویل د ډېرې خوشحالۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته په خپل ژوند کې ویل ریحانای من الجنه وی دا زما د جنت ګلونه دي او بیا به ورته ویل شباب اهل الجنه وی دا د جنت سرداران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه سره به چې لوبې کولې زمونږ د سر تاجونه دي امام حسین صاحب امام حسن صاحب سره چې څوک مینه نه کوي دا د دې ایمان کامل نه دی خو موږ به د ټولو صحابو سره مینه کوو موږ به په صحابو کې تخصیص نه کوو دا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل وحشی ابن الحرب دا د هندي غلام و دا اخره کې به مسلمان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال مخه پټ کړو ځان وته نه ښکارا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای یا رسول الله کې چری وحشی ابن الحرب مسلمان شي ګناه به معاف شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اول به ګناه نه معاف کی وای ته به معاف کی وای چې الله معاف کړي نه به څنګه نه معاف کوم مخه ورته ښکارا کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز وحشی ابن الحرب یم او اسلام راوړو مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای وحشی ته ما ته راښکارا کېږه ما ته ځان مخایا وستا ټول ګناهونه معاف شول ته مسلمان شوې خو چې ته ما ته ځان ښکارا کې ما ته تر را یادېږي وحشی ابن الحرب داسې مسلمان شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په خبره په دغه باندې داسې عمل وکړو چې بیا د ورک شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فدور کې راښکاره شو بیا لوی د اسلام دپاره ډېرې مجادلې کړي د اسلام دپاره او د اسلام دپاره بیا ډېر همدرد هغه ویل ما د مسلمانانو ډېر قتل عام کړی دی خو وای ما په اسلام کې داسې کاروایی کړې ده چې مسیلمة الکذاب دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې راښکاره شو ده بیا مردار کړی دی علما لیکي چې دا د کمزوري علما دې ته لیکي چې دا په صحابو کې هغه کمزوري درجې والا صحابي دی خو د ټول د نبي صلی الله علیه وسلم د امت نه غوره دی الله لوی مقام ورکړی صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارکه لیدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه نو موږ به د ټولو صحابو سره مینه کوو ټول صحابه زموږ د دین او د اسلام حصې دي ها خبر رانه زیاتېږي خو دا یو څو خبرې ذهن کې یادې وساتئ چې ګوره لسمه عاشورا دا د غم راځي ورځ نه ده دا د ماتمونو ورځ نه ده چې څومره د تاریخ کتابونه تاسو راوالی او څومره کتابونه تاسو راوالی صحابه راواخلی تابعین راوالی تبه تابعین کتابونه راوالی هغې چې کوم دی د لسمې عاشورې ورځې ته د انعاماتو ورځ لیکلې ده د خوشحالۍ ورځ امام حسین رضی الله تعالی عنه ګورې دا په دغه کې شهید شوی دی صحابي دی
خو د تابعینو په دور کې شهید شوی د هغې نه وروسته لوی مقام والا خلک راغلي دي چې ګوره تبه تابعین دي د نبي صلی الله علیه وسلم خواږه خلک تابعین او تبع تابعین ګوره هغې په دې ورځو باندې ګوره ماتمونه نه دي کړي زمونږ اکابر علما چې څومره دي امام ابو حنیفه رحمهم الله زمونږ د امام مسلکونو والا چې څومره دي هغې ګوره ماتمونه نه دي کړي دا ماتم چې شروع شوی دی د نبي صلی الله علیه وسلم نه 600 کاله پس شروع شوی په عراق کې اولنی ماتم دا لوی تاریخ دی که خیر جانو چرته به انشاءالله به بیان کم په لسمه عاشوره موږ له څه کول پکار دي په دې خبر لږ ځان پوهې کوي ټایم نشته په لسمه عاشوره حدیث تاسو ته ما تېر شوی جمعة المبارک ورځ باندې ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک میں موجود دی لوی الله په ګناهونه معاف کوي تېر شوي کال او د آینده کال اجرونه الله ورکوي نهمه او لسمه نهمه دا محرم الحرام نهمه ورځ او لسمه عاشوره یا لسمه عاشوره او یو لسمه د چا وس او توفیق چې موږ په دې ورځو باندې روژه ونیسو په دې لوی الله اجر ورکوي دا د اجرونو ورځ ده که یو سړی وایي چې یاره روژه نشم نیوی ذکر او اذکار عبادت پې وکړو د الله دویم نمبر خلک چې خپل اهل او عیال ته په لسمو عاشوره باندې څوک وسدار وي وس لري په لسمه عاشوره باندې خپل اهل او عیال ته ښایسته رزق راوړي الله رب العزت د رزق پراخی ټول مسلمانان چې مونږ څومره یو چې خپل اهل او عیال ته په لسمه عاشوره چا روژې ماښام کې ښایسته روژه ماتې برابر خپل اهل او عیال ته په دې ورځو باندې ښایسته رزق بعضې خلک مؤرخین کتابونه لیکلي دي چې پنځلسم شعبان ته دې ته پنځلسم شعبان ذکر کړی ګوره دا پنځلسم شعبان نه دی دا لسمه عاشوره ده په لسمه عاشوره باندې خپل اهل او عیال ته ښایسته رزق او ښایسته چې کوم دی خپل اهل او عیال ته چې کوم دی دا یو صدقې وکړو که چېرې مونږ صدقې په دې بنیاد کوو چې د غمرازۍ په بنیاد یې کوو امام حسین رضی الله تعالی عنه په سوچ یې کوو او هغه دپاره یې کوو که چېرې ثواب یې د هغه دپاره بهتره ده او که چېرې د هغه په نام کو ګورې بیا ګناه کبیره ده بیا چې ځان وساتو ګورې مونږ صدقې چې څه کوو خالص د الله د رضا دپاره کوو چې غیر الله ترې کټ کړو هر هغه عمل چې د الله دپاره شي ثواب خپل اهل او عیال ته خپل والدینو ته خپل مشرانو ته خپل لوی پیرانو ته چې وبخو لوی پیران څه شی دي زمونږ والدین په دنیا کې خپل والدین د دې نه غټ پیران نشته او په دې لسمه عاشوره باندې په قبرونو ډیوې لګول په قبرونو باندې چادرونه اچول په قبرونو باندې ګلدارین اچول ګورې دا اسراف کې راځي او الله اسراف بند کړی دی دا پیسې راواله په غریبانانو تقسیم کا د دې نه اوچت ثواب میت ته دغه رسیږي او که چېرې ته پې داسې عملونه وکړې دا ګناه کبیره دا اسراف کې راځي الله دا بندی الله رب العزت به ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې زموږ په ژوند کې چې کم دی فتنې او زموږ د ژوند نه چې کم دی اسرافونه او هر هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم من کړی او ټول زموږ د زندګۍ نه میټاو کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین